أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الآية دی آیت کریمہ کی تفصیلی جواب کئی د مشرکین د وینا سوا پرونی درس کی تاسو اوریدی و چی نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین. یو جواب خلا اختصار سره ورکو وز د دې زینا تفصیل کئی. خلاصه د تفصیل دادا چې ستاسو مالونه ستاسو اولاد پاغه طریقه نه دي چې تاسو نږدې کی زمنګ سره په درجه کې په مرتبه کې. ها چې کوم مؤمنان دي عمل کوي نیک دا غوی هغه مال چې کوم د الله په لار کې خرچینو هغوی لپاره ډبل ده دوچند ده. نو قرآن کریم ذکر ہے وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اموالکم ندئی مالنا استاسو ولا اولادکم او نا اولاد استاسو باللتی پا آغا طریقہ تقربکم چی نزدیک تاسو عندنا زمن سارا زلفا پا درجہ کے زلفا پا مرتبہ کے. آغا مال نہ دے استاسو ناغا اولاد دے منو چیارا د مسلمان سڑی مال چی صحیح گٹلے یا پا صحیح زی کی خرچہ کئی نو صدقہ جاریہ دا. منو چیارا اولاد دے صحیح تربیت کر لے او داغه د مرګ نه پس هغه لپاره دعاګانې غواړي او ښه کارونه کوي نو صحیح ده ثواب ورته رسي. خو د کافرو دا نه ده او نه د مشرک لپاره نو الا راوړ الا استثناء منقطع ده. نو مانو کا الا من آمانا مگر آغا سوکو آمانا چی ایمان راوڑی وعملا صالحا او عمل کئینے کا موافق دا شریعت او دے بیا مال خرچہ کئی نو فاولائکا پس دغا کسان لهم ددوید پارا بدل دا الضعف دو چند ڈبلا ضعف دو چند ڈبلا. اس کا سوک دا اعتراضو کی چتاوی ڈبلا حالانکہ شریعت او قرآن چتو لٹائی نو پاگی کہ خدا دا چیارا یو پلستا نو تسنگوی چی ڈبلا نو منگوی علاقہ خیال کوا آئیزی چی منگ داوی ضعف اے پدی اعتباروی یو پلس دا خدا عامو لپاره دا خو چې داسې ایماندار یو عمل صالح کون کی او پا اخلاص را مال خرچه کون کی نو دا غل لپاره یو پا شل دا زیب پا آغا اعتبار سرا صحیح دا جی. یا دویم معنی زبلکم آغا معنی تغوکی دا الا من آمانا مگر آغا انسوکا آمانا چی ایمان راوڑی وعمل صالحا او عمل کئینے کا موافق دا شریعت او بیاد اللہ پلارا کے خرچہ کئی مال فاولائکا پس دغا انکسان لهم ددوید پارا بدلا دا الضعف بے شمارا پچندنو باندی الضعف اے پا چندونو باندے ڈبل نا اے پا چندونو باندے. نو زکایزے ہوئی بما عاملوها پا سبب دا آغی عاملو چی دوی عمل کریں دے وهم او دوی باہا پا بالا خانو دا جنت کی آمینونا پا امن بئی. زمانگ اساتذو بوتا بالا خانے وی چا بوتا مانے وی خو زمانگ پا دی اصطلاح کی چا کراچے بنگلے ورطوی محل ورطوی نو مراد تینا آغا بنگلی دی آغا محلونا مراد دی خو
پښتو اصل اعتبار یا بالاخانه یا ماڼۍ، او چونکې زمونږ دا ترجمه پښتو کې ده نو ځکه زه دغه الفاظ استعمالوم. وهم او دوی با په ماڼو د جنت کې، په بالاخانو د جنت کې، آمنون په امن به وي. والذین وس زورن ورکی او یر ورکی منکرینو دا قرآن لا. والذین او آغا کسان یسعون چاوی کوشش کئی فی آیاتنا پایتن ازمون کی معاجزین دا کمزور کولو کوشش کئی. اولئیکا دغا کسان فی العذاب پا عذاب کی با محضرون حاضر کرنشی. کل اویا زما محبوبا درم جواب ورکی. دوی ویلیو کنا چی نحنو اکثر اموالا و اولادا، نو یو جواب قل ان ربی یبسط الرزق، دویم جواب وما اموالکم ولا اولادکم. ایوز دا درم جواب قل ورتو ویا ان ربی یقینا رب زما فراخی رزق لمن یشاؤ چالا چی اغواری من عباده دا بندگانو اخپلونا ویقدر له او تنگی دیلارا چالا چی اغواری. اوس که څوک دا اعتراض وکړي چې یاره مخکې خو هم دا و او اوس هم دا راوړ نو دا خو تکرار شو. مونږ وی بېشکه مخکې هم دا و قل ان ربي یبسط الرزق لمن یشاء، اوس هم دا راوړ، خو دا اوس چې راوړ نو وما انفقتم من شیء د تفریح لپاره دا پې تفریح کوي، نو د دې د وجې نه دا دوباره راوړ. نو زکایزی وی وما انفقتم او آغا چه خرچه کوئی تاسو من شیئن سمال پس اللہ با ایوزون ادر کئی ددی. فهو یغلب مانا اللہ با ایوزون ادر کئی ددی، او کنا لفظی مانا کئی نو پس دغ مال پاتی کئی منفق لا اجر و ثواب. یغلب مانا پاتی کول کنا پس دغ مال پاتی کیگی یا پاتی کی منفق لا اجر و ثواب. وهو خیر الرازقین او دا اللہ ورع دا رزق ورکون کو نا دے. ویوم زجر پا مشرکین بالملائکہ باندی، زورن ورکی پا مشرکین بالملائکہ باندی. ویوم او پا آغا روزا چی جمع کی دوی جميعا غوند ثم یکونو بیابا اوئی اللہ ملائکو تا احا اولائی ایدادی آغا کسان ای آکم کانو یعبدون چی وستاسو عبادت کا ان کی. قالو ابوئی ملائک سبحانکا پاکی دا تالارا دا شریکانونا انت ولیونا تا زمنگا کارسازی تا زمنگا معاونی من دونهم بغیر ددوینا بلکانو یعبدون الجن بلکہ وہ داخلقا چی عبادت بائکو دا پیریانو، عبادت بائکو دا چا دا پیریانو. سم اقصد دا سڑے چی غیر اللہ عبادت کئی یا سجدہ یا طواف یا نظر و نیاز نو دا چا پا وینا کئی دا شیطان کا نا. نو چی دا شیطان پا وینا شوا نو گویا چی دا عبادت دا چا شو دا شیطان شو. صحیح دا جی. یا دویم پا دی اعتبار چی دا پیریان بنو دوی با پا دی بوتانو کی ننوتا نو دوی با چی سا خبر کولا نو اگو بولا جواب ورکو دیو گورا بابا واوریدل ویو گورا جواب راک نو دیا پا دی اعتبار باندی. نو زکایزے ہوئی بلکانو بلکہ وہ عبادت کا ان کی دا پیریانو اکثرهم اکثر ددویاں بہم پدی پیریانو باندی مؤمنون ایمان راورن کیوں مؤمنون یقین کا ان کیوں. بعض علماء تفسیر ہوئی کہ دا جن بدی عربو ملائکوں کی یودا سی دغو اگر تبدوی جن نسبت کو پدی ملائکوں کی بیودا سی دغو چی دوی باغی تا نسبت دا جن کو وی آغی طرف تا اشارہ دا خوزیم دا غینا بہتر ادا دا چی دغا پیریان تی مراد والا علتا چھرتا زی. صحیح دا جی. او مؤمنون ایمان راوڑن کی یعنی یقین کو ان کی او خپکے گئے با دا ننوم دا دا ننوم دا دا غرس خیجی
پلان کیږي کی یا پلان کیږي کی یا فلان کیږي کی تعویذونه راو باسي دا راو باسي زه حیران ما چې یاره تعویذونه راو باسي کنه اې د کوټونا یا د انغرونا یا د کوټو د برګونا او بیا ستا سله 200 روپو ته لاس نشي نو دې خدای غر کی په دغه پیریانو د امریکای ډالر راو باسي کنه چې ستا 100 روپو ته لاس نشي نو هغه ولې نه راو باسي عجیب خبره ده تاسو په دغه صورت کې وې چې حضرت سلیمان علیه السلام چې وفات شو دوی غریبانان خدا غوی د وفات نوم خبر نو او بیا دا څنګه چې یاره د کوټو نه راو باسي د انغرو نه راو باسي او د کم ځایونو نه راو باسي خو زما د یو ځای نوم نه راو باسي خو خالي ستا د جیب نه نغداو راو باسي الله دې رحم وکړي عجیب معامله ده وخابا دا زنانوم ګرځېدې شیخ القرآن به وي که نه یو خامنه تړنګنه ونې براله کور ته نن وته نو د دوی خو تجربه وي نو دوی چې وګوري یاره زنانه ډېرې دي نو یو پکې چې دا وچولې ترې غوني نو دوی روغ ونې هغه ځان ته نږدې کړي هغې ته وي خورې ټوله ورځ ځان ووجنې ځان داسې کړي چې ټک ټوک کې خو چاته ښکاري نه هغه یو که نه وګوره اوس دې ته پته ولګېده که نه او دا کیا هغه او کنه اخر کې ته یو ټکو کی او په هغه ټک باندې ټولې زنانه اتفاق دی د خاوند سره ډیره مینه کوي خو خاوند له مینه را نه کړه دا یو کنه نه خواړه مې راوړو خو مینه مې ونه لیده زه حیران یم چې دا مینه به دوی څه ته وایي زه دې حیران کړم چې دا مینه به څه بلایي الله دې رحم وکړي بس زر به منډي کې د خاوند د پیسو نه به اخوا دې خوا چپه کې هغې له به 1500 ورکړي قسمت یې لاله معلوم خدای دې په نیکه واړوه الله دې رحم وکړي دا اوس هم دا بیماریانې دي اوس هم دا حال دی پخوا به دا مشران ناست دي په دې غرونو کې به چې ګټې ارتاو شي تخت وي پیریان ماماګان دي حالانکه هغه ګټې به د الله د یرې نه راغورځېدې دوی تخت پیریانو ماماګانو ګټې راغورځولې موږ ته هم یاد دي چې یاره موږ نه به څه شی روک شو الله دې معافي وکړي د ارغوي کې به موږ توکاڼه توکړه او سترګې به پټې کړه وینا به کوله پیریانو ماماګانو زموږ روک شوی شی راکئ خپل دغه واخله چې تروپ به شو چې کوم غاړ ته به دا راتل وه او عجیب اتفاق ملخ به عجیب اتفاق کېدای چې د مولانا دوی ملګرو ته معلوم وي زموږ په دې قادري مارکیټ کې یو ګلی وه قسمتي ګلی به ورته وي قسمتي ګلی په هغه ګلی به چې څوک لاړ نو څه نه څه به ورته میلاوېده بس یو نظریه جوړه شوې وه خو چې څوک به ته نه څه هغې نوم بیا کېښولی شو قسمتي ګلی نو دا ټول دارو مدار دی الله دې رحم وکړي نو ځکه یې وایي اکثرهم اکثر د دوی په دې پیریانو باندې مؤمنون ایمان راوړونکي دي فالیوم او بعضې خو پکې داسې چې ګرمې ګرمې چورکۍ په دې جبو ایږدي دا هم ځان له یو ټیکنیک دی په دې جبو باندې دنده الله دې رحم وکړي یو پلیتی خو نه سړی په کم پلیتی ردو کړي الله دې رحم او بیا خاص کر زمونږ دا تورسري نه دي دوی ته هغه تعویذګر معلوم دي هغه مسلمانان څه کوي دوی ته په بنګیانو کې هم معلوم دي یقین وساتئ مسلمانان خو یو طرف ته کا دوی ته په بنګیانو کې هم تعویذګر معلوم دی چې پلان کې بنګي تعویذ کوي او د هندوانو تعویذ ډېر چلیږي اک ټک ته اوس تبه د بلا الوان الله دې رحم وکړي نو ځکه یې وایي فالیوم پس په دغه ساعت لا یملکو اختیار نه لري بعضکم بعض استاسو لبعض د بعضو نورو لپاره نفع ولا ضر نه د رسولو د نفع او نه د لرکولو د ضرر ونقول او به هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی ذوقوا اوسکئ عذاب د اور التي آغا کنتم بها چې وای تاسو پاغي باندې تکذبون تکذیب کوونکی اوسکئ او دا ذوقو چې وای کنه دا تحکمن وي د ذلیل کولو لپاره لکه څنګه چې مور چې یو ماشوم وي کنه هغه ایسړ وغیره کوي هغه ته وي خلاصای به پرېږدم دی اخره نو دا څه د مینې نه خو نه وي خو غوسه ورته ده
وی اوس به خلاصې پرېږدم دی په دې خوله کې ولوم باسي په زور نن باسي دا تحکمن دی د دوی د ذلیله کولو لپاره واذا تتلى عليهم اعتراضونه د مشرکین وګوره واذا تتلى عليهم او کله چې لوستې شي عليهم په دوی باندې آیتونه زمونږه واضحه قالوا وی دوی سوکو دا مشرکین ما هذا ندعي دا محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم الا رجالنا مگر یو سړی دی وګوره وس هغوی رجال دی رجل دی هغوی رجل دی او زمونږ دا وی چې نه دی د ترورې الواد دی ښه هغوی لید هغوی بشر دی رجل دی خو پیغمبر نه دی دوی اینی نه دوی هلکه پیغمبر دی خو بشر نه دی او بیا عجیبه لطیفه دا ده که نه چې یو طرف نه دا دعوه ده بل طرف نه عید میلاد النبی عید میلاد النبی او یقینا په یو وخت کې دا مشهور په 12 یوم وفات باندې 12 یوم وفات خو چونکې په هغې کې د دوی دا ټانکۍ نه ډکېدې نو میلاد جوړ کو میلاد النبی نو رو خبره بڑاوی دا عید میلاد النبی او اوس به مخې ته په کم نور اگزی نو الله دې رحم وکړي زه حیران ما چې په یو مسله باندې د چا هم انکار نشته نه چا کړی دی نه به څوک وکړي د پیغمبر د پیدایش نه څوک منکر شته انکار کوونکی شته نو چې نشته نو دومره زور ولې په هر کال کې دا زور نوی نوی نخري نوی پلیتۍ راوباسي ولې الله دې رحم وکړي یو ګن خو نه دی یو ګن خو نه دی موږ ویو ته د پیغمبر د پیدایش دا مبارک سات محدود ساتي مړه صرف 12 ربیع الاول پورې او په ډانسونو په غډاګانو راشیا ستا مولا ودرېږي مبارک ہو آج عید میلاد النبی ہے اے غرق شي دومره لویه هستی دومره لوی شخصیت امام الانبیاء محبوب خدا تاراوس خالد دومره او بیا ما ته وایي ګستاخ توبن ګستاخ دی راشه زما د اکابرینو عشق وګوره د عشق پیغمبر کې د هغوی څومره دغه تا ته څه معلوم دی زما پیغمبر چې په کومه ورځ پیدا شوی دی هغه ورځ په تمام ورځو کې بهتر ده بیا هغه ورځ چې په کومه هفته کې راغله هغه هفته په ټولو هفتو کې بهتر ده او بیا دا هفته چې په کومه میاشت کې راغله هغه میاشت د تمامو میاشتو نه بهتر دی او بیا چې دا میاشت په کم کال کې راغله هغه کال په تمامو کلونو کې بهتر دی او بیا چې دا کال په کومه صدۍ کې راغلی هغه صدۍ په صدو کې بهتر ده او یقینا بیا چې دا صدۍ په کومه زمانه کې راغله هغه زمانه په زمانو کې بهتر ده تا زما د پیغمبر دا فرمان نه دی اورېدی چې خیر القرون کرنی تا راوز 12 ربیع الاول پورې ګستاخ دیا پلان کې دیا ګندې شروع کړلې یا ساتي عزتمندو خبره مې دا کوله چې هغوی لید هغوی وی بشر دی رجل دی خو پیغمبر نه دی او دوی اینی نه نو دوی پیغمبر دی خو بشر نه دی د ترورې الواد دی یو شی دی نو ځکه ایزې وی قالو وی دوی ما هذا ندعي دا الا رجل مگر یو سړی دی یریدو چې اراده کوي چې بن کی تاسو اما د عبادت د هغه معبودانو نه کان یعبدو آباؤکم چې عبادت به کوو مشرانو ستاسو دغه وی چې تاسو خپل مشران وقالو او وی دوی ما هذا ندعي دا قرآن الا افکم مگر دروغ جوړ کړي شوی د ځان نه جوړ کړي دي مړه د ځان
وقال الذين وی آغا کسان کفرون چی کفرین کرے دے للحق پبارا دا حق لما جاءهم کلچ راغ دویتا ان هذا ند دا حق الا سحر مبین مگر جادو دے اخکارا سو اعتراض اکڑا درے اعتراض دا مشرکینو سو اعتراض درے اراده کوي تاسو د مشرانو کارونو نه واړئ یاره دا قرآن دا خو ته ځان نه جوړ کړی دی دروغ دي سړه او دا ټول جادو دی سړه د جادو په زور لګیا دی د جادو په زور ګوره جواب وما آتیناهم او نه دې ورکړ موږ دوی ته څه کتاب نه دې ورکړ موږ دوی ته څه کتاب صحیح ده دوی چې دا خبره کوي که نه نو دوی سره څه کتاب دی د کتاب پر رڼا کې کوي که کتاب ورسئ نو پیش دی کی را دې وړي مخې ته دې کیدي نو کتاب خو ما دوی له نه دی ورکړ نو ځکه یې وی او نه دې ورکړ موږ دوی ته څه کتاب چې لولي هغې لره وما ارسلنا او نه دې لېږل موږ الیهم دوی ته مخکې ستانه من نذیر څوک پیغمبر موږ خو څوک پیغمبر هم نه لېږه نه مولا کتاب ورکړلی او نه ستانه مخکې دوی ته څه پیغمبر راغلی معلومه شوه چې د ځان نه لېږیا دي مړه دروغ دي ورپسې بیا وی وکذب الذین او تکذیب کړی وو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه وو وما او نه دي دا مشرکین رسېدلي بله ومانه رسېدلي وما او نه دي دا مشرکین رسېدلي ذره مې حصې د هغه مال د هغه دولت د هغه طاقت آتیناهم چې ورکړی و موږ هغوی ته دوی د هغوی ذره مې حصې ته نه دي رسېدل ذره مې د ذره مې حصې ته نه دي رسېدل ما له هغوی سره څه وکړه فکذبو پس هغوی نسبت د دروغ وکړو زما رسولانو ته فکیف کان نکیر پس څرنګې و زما عذاب څرنګې و زما عذاب چې ما الله هغه نه دي پرېښي نو دا کټه سري به زه سب پرېږدم باقي کل انما انشاءالله که الله ژوند را کړی اراده خو زمونږ سبا وه خو دې ملګرو د مدرسې افتتاح ده او یقینا دا د دوی یو جذبه ده کوم ځای کې چې موږ هغه اردو درس کوو شپې 10 بجې ټایمه نو هغه ملګري راټول شوله ځان له یو ځای په کرایه باندې واغست تقریبا 9000 کرایه باندې اور دا جذبې اظهار یې وکړو چې یاره په دې کې به موږ تعلیم بالغان آغاز کړو د ماښام نه وروسته واخلې تر شپې 12 بجو پورې نو موږ ورته خالي دومره وایو چې هلکه صحیح د نور کار ځان له کوئ موږ به خالي درسه پورې که څه مسلې مسایل هغه به دغه کړو زموږ لایق چې څه خدمت یې منډه تړله به خو بهرحال د دوی جذبه وه د دوی محبت و مینه وه دوی هر څه انتظام کړی دی زه هم اخیستی دی په کرایه باندې د هغې هغه صفایي مفایي پوره انتظام نو اوس سبانۍ ورځ د هغې د افتتاح ده نو دا ملګرې وینا کوي چې یاره دا چې کوم ځای موجود دي نارینه تورسرې نه نارینه دوی به سبا ماسوتن مانځه پسې کته راشي هلته به خالي مختصر غونې دعا به وکړو اور چې یاره الله پاک دی د دوی له جزای خیر ورکړي اور الله پاک د دوی له استقامت ورکړي اور انشاءالله العزیز بیا به جمعرات پر ورځ زموږ خپله چوټي نو جمعې پر ورځ به انشاءالله د آخرینۍ روکو بیا به الله ته منظور وي صحیح ده جي دا اطلاع مې په دې راکړه زموږ اراده وه په خپله ما جمعرات پر ورځ د ملګری ناست دی ته مې ویلو ما جمعرات پر ورځ خو چونکې دې ساډو به شو چې یاره موږ هر څه اغستې دي اوس چې موږ ټال مټول کړو نو شیطان خو هم په الفلامو دی که نه نو داسې نه چې هر څه خراب شي نو که دا افتتاح سبا وشي د جمعرات په ځای نو ښه به وي نو ما صحیح ده زه به اعلان وکړم دا ملګري به پکې هم شرکت وکړي ځکه چې یو کار خیر دی تاسو یو لوی کار کړی دی الله پاک دې ستاسو دا خدمت قبول و منظور کړي نو انشاءالله سبا زموږ به د درس د چوټي به د افتتاح د وجې نه او جمعرات پر زموږ خپله سرکاري چوټي ده جمعې پر ورځ به انشاءالله د صورت سبا آخرینۍ رکوع به الله ته منظور دی ډاکټر اغرزه 2 کمرو ځای دی موږ به شپې درس 10 بجې شروع کوو جمعه اسلامي ده خو بهرحال دغه اکا دوز مخامخ ګیسو دکان سے اکا
رومبه دوه غوړه غونه دیره کې ناست ان شاء الله. او مدرسې نوم یې کولې خیر مدرسه امیر معاویه مزه د تورو خونیا مړ کړه. امیر معاویه دا د تورو نیا وجل دي. الله پاک دې له جزای خیر ورکي دې نور مرګري دي او یقینا لوی خدمت ته لوی جذبه ده. الله دې دا جذبه قبول او منظور کړي او الله دې استقامت ورکړي. الله رب العزت زموږ د درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زموږ د بیان کونو لپاره زموږ د تمام اساتذه کرامو لپاره زموږ د تمام شيوخ لپاره د تمام اهل حق علماء لپاره طلباء لپاره طالبات لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او د بیان کونو لپاره زموږ لپاره زموږ د اهل او عیال لپاره زموږ د وړو لپاره زموږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي ذریعہ د بخانه وګرځي. او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله د ټولو بخنه وکړي. او چې څومره بیمار دي الله دې ټول شفای کامله او صحت کامله ورکړي. او چې څومره پریشان دي الله دې ټولو پریشانی په خوشحالو باندې بدل کړي. او چې څومره بی اولاد دي الله دې ټولو جوړې د اولاد د نعمت نه ډکه کړي. چا چې نارینه اولاد نشته الله دې هغه جوړې د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کړي. او چې کوم صاحب اولاد دي الله دې هغه اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي. الله دې خپل دین صفایان جوړ کړي. الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي. الله دې خپل مور او پلار صحیح تابعدار او فرمان بردار وګرځي. الله دې نه صحیح مسلمانان جوړ کړي. الله دې موږ ټول نه صحیح مسلمانان جوړ کړي. الله دې موږ ژوند د ایمان راکړي د اسلام راکړي د پیغمبر د طریقو مطابق ژوند دې الله موږ راکړي. الله دې موږ ژوند د حیا راکړي د عزت راکړي د پردې راکړي د شرافت راکړي. الله دې موږ د بېمانۍ د ژوند نه د کفر د شرک د بدعات د رسم او رواجونو د ژوند نه د مختورنۍ د ژوند نه د الزامونو د بدنامو د ژوند نه د بې غیرتوب او د دوسوالي د ژوند نه د بې حیايي د بې پردګۍ د ژوند نه الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. الله دې موږ د بدنامو د مرګ نه د الزامونو د مرګ نه د تهمتونو د مرګ نه اچانک او د حادثو د مرګ نه د ګناه په حالت کې د مرګ نه او بغیر د توبې د مرګ نه الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. او چې څومره ملنګان لګیا دي د الله د دین لپاره الله دې ټولو خصوصي امداد وکړي. او چې څومره بې ګناه بندیوان دي لاپته دي الله دې ټولو د رهایي اسباب پیدا کړي. الله دې ټولو د رهایي اسباب پیدا کړي. او بیا خاص کر یو مونږ خو په همیشه دعا کې یادو زمونږ محتمین سے بیا دوی یې روي ما او یقینا دا غوي مشران رونه نورم تلی دي دا غوي دغه شانتي دا غوي کورنۍ دا غوي مور او پلار ټول په دعاګانو کې یادوي چې الله پاک دې ټولو بخنو کې الله دې ټولو په جنت کې اعلی مقام ورکړي. اور الله پاک دې زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کړي. او خاص کر په وخت په ځن کدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زمونږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي. واخر دعوانا